د یار د کلي د کوڅې مازیګر ما لیونې کې لیونې مازیګر د یار د کلي د کوڅې مازیګر ما لیونې کې لیونې مازیګر او ما په جنت هم بدل کړی نه دی د محبت د میکدې مازیګر او سم د ماښامه ته مې ونیومه تا راته کړې وې خیرې مازیګر او زمونږ کوڅې ته دې کاته روان وې زمونږ کوڅې ته دې کاته روان وې او زما صابره ما لیدې مازیګر د صاحب شاه صابر صاحب په دغه شعرونو سره ګرانو کتونکو سلامونه مې قبول کړئ سنګرخان یم او یو ځل بیا تاسو سره مخامخ یم او دا وخت د ملکنډ ایجنسۍ په خاوره باندې موجود یم زمونږ د شاعرانو د ادیبانو او د قلموالو د ژوند د څرګندونې او د هغوی د ادبي خدماتو باندې د رڼا اچولو دغه لړۍ شروع ده او په دغه لړ کې نن دلته کې موجود یم نن به مونږ د یو ستر شاعر په ژوند د هغوی په ادبي خدماتو باندې د هغوی په تعلیمي سفر باندې خبرې کوو دلته کې راغلی یم شمشاد انګار صاحب زموږ په خپرونه کې درته ستړي مه شي او په خیرالی وایم ډېره مننه سنګرخان صاحب ستاسو یو جان مننه تاسو دومره په دې خوړونو په دې کنډو ټونډو باندې راغلې او دلته مې ځان راورسولو ستاسو ډېره مننه شکریه انګار صاحب موږ ستاسو نامه اورو د ډېر وخت نه د تیرو درې لس کلیزو نه تاسو شعر لیکئ او شعر کې مزاح یو غالب رنګ لري نو مونږ ته تاسو د خپل د ژوند په حوالې سره ووایئ ستاسو پیدا وخت چېرته کې شوی دی او کله شوی دی جی سنګرخان صاحب زما پیدایش په 1901 کې په دې محمد پټي وړوکي غونډه کلي دی د ملکنډ کوپر یورین کونسل کې په دې کې شوی دی او بیا مې د 5مه پرې سبق چې دی دا د لنډي شاه د سکول نه ویلي د پرامدی سکول بیا د هغې نه بعد ایروشا سکول نه مې لسم کړی دی او تقریبا چې په اتم کې ما 15 اتیایم و چې په هغې کې ما شعر لیکل شوي انګار صاحب هغه یو شاعر وایي چې د زړګي ایوب صابر صاحب وایي مرحوم ایوب صابر صاحب وایي چې د زړګي چې ویني وسوسو امید شي زما نقصان ته خو خیال وکړه او یو بل شاعر وایي چې خپل غمونه چې راټول کړم جوړ غزل شي شاعري زما د وس خبره نه ده خپل غمونه چې راټول کړم جوړ غزل شي نو شاعري چې ده نو عموما مونږ د درد سره تړو او درد لا د خپل غم لا د الفاظو او شکل ورکولو سره مونږ شاعري تړو او تاسو شاعري دنیا ته راتګ څنګه وشو او تاسو ظاهره کړله چې کال 1915 اتیمو چې تاسو لیک شروع کو خو دغه راتګ ستاسو څنګه وشو دې په شا باندې څه نور صاحب دا خو یاره په هغه ټایم کې د پرمدی د وختونو موږ دغه کتابونه زیات کتل سپارښت باندې شو داسې نور د قصو کتابونه دغه د هغې سره هم زموږ شوق ورو ورو پیدا شو بیا زه په فاتن کې داسې یوه ورځ داسې ذهن ته داسې شعرونه راغله هغه شعرونه خو زما نه اوس یې هم دی او داسې د سړي هغه مخکیني شعرونه ویلي نه شي نو د هغې نه وروسته بس بیا بله ورځ شو بله ورځ بس دا اخر ما د شعر اسټارټ هغسې انګار صاحب مونږ خو ستاسو چې کله هم د شعر په شکل کې ساورو نو نظم مخې ته راځي نو زمونږ کتونکو ته دا ووایي چې تاسو غزل لیکلی دی ابتدا هم د غزل نه کړې ده د نظم نه هم کړې ده بیا هم غزل څومره لیکلی دی او نظم هم څومره لیکلی دی یقینا تاسو د یو نظمګو شاعر په توګه باندې پیژندلی کیږئ نظم کې بیا کم نظمونه لیکلي دي آزاد نظم هم لیکلی دی پابند نظم هم لیکلی دی معرا نظم هم لیکلی دی د دغې حوالې سره کتونکو ته څه ووایئ نو ما خو شروع د غزل نه کړی وه ځکه چې اول شعرونه راځي نو خامخا داسې یو شعر نو غزل مې لیکلی و او بیا وروسته زه چې رالم نو زه ما به داسې سنجیده شاعري کوله په ټایم کې بیا یو وخت کې داسې مزاح راغی نو هغه مزاح کې ما مشاعرې کړي خلکو ډېر خوښ کړو دا دې م راکړو نو بیا د هغې نه وروسته ما مزاح زیات کړو نو اوس زه سنجیده او مزاح دواړه لیکم
او زیات تر نظم لیکم ځکه چې په نظم کې هغه خپل بړاس هغه پکې ټول وځي نو بس نظم زیات لیکم او سنجیده نظم هم لیکم مزاح هم لیکم مهره نظم هم لیکم د آزاد نظم دي چېرته نه یو پابند نظمونه او مهره نظمونه زیات تر زه دغه لیکم. انګار صاحب شاعران عموما په ټولنو کې راټولیږي د دوی خپل جلسې کیږي خپل مجلسونه کیږي مونږ ورته په عام طور په عام ژبه کې مشاعرې وایو نو تاسو هم آیا مشاعرو لا ځای راځئ او که ځای راځئ نو د چرته پورې تللی او د کومو ادبي ټولنو سره تاسو اړیکې لرئ؟ نو مشاعرو له خو سنګر صاحب زه ډېر زیات د یونیورسټو ته چې کومې پېښور کې یونیورسټۍ دي داسې دغه کې پینډۍ کې نمل یونیورسټي ده دغې ته زیاتو یونیورسټو ته مشاعرو له تللی یم ریډیو سټیشن ته پی ټي وي له او داسې باجوړو مومندو دیرو سواد تقریبا چې د کلامه پرې داسې د ډېر اسماعیل خانه پرې په دې خپل وطن کې هر ځای مشاعرې کړي دي او اوس موجوده ټایم کې زموږ خپله ټولنه ده رمداد پښتو ادبي جرګه نو د هغې زه د 18 نه د هغې صدارت ما سره دی او ملګري را سره دي او باقاعده خپل اجلاس چې وي نو هغه په میاشت کې په آخري جمعه باندې کوو په دغه غفار بانډه کې د اقبال لاله په ځای کې او خپل دغه علیزري جاري ساتو. انګار صاحب تاسو چې کوم دغه پوهنتونونو ذکر وکړو په هغې کې چې کوم د غونډې کېږي تاسو هغې ته هم راځئ د میلمه په حیثیت باندې که هغه پېښور دی او که هغه سوات دی یعنې د پاکستان زه به دا ووایم چې څومره هم پښتنې سیمې دي نو هغه ټولو پورې تاسو تللی یئ تر د اسلام آباد د نمل هم تاسو ذکر وکړو چې هلته هم تاسو تللی یئ مشاعرې کړي دي هلته کې شمولیتونه هم کړي دي نو یقینا چې تاسو د شعر او شاعرۍ په تکل کې لرې لرې پورې ګرځېدلي یئ او دا د چې تاسو لیک داسې کړی دی چې هغه یقینا د ستاینې وړ دی او یو ستر مقام لري د هغې نه علاوه د شعر نه علاوه نثر هم پښتو ژبه د نثر د کمي سره مخ ده نثر کم لیکلی کېږي په دې کې او کم لیکلی شوی هم دی نو ستاسو د آیا د نثر خدمات نثر څومره لیکلی شوی دی او د کتاب په شکل کې موجود دی او که نه دی او دا هم راته ووایي چې ستاسو د شعرونو څومره مجموعې راغلي دي او مخکې څه خیال دی چې د لوستونکو لاسونو ته به کله راورسي؟ سنګر صاحب نثر خو ما تقریبا چې لیکلی دی بس کتاب که طبقابون وي خو داسې په طنز او مزاح نثر ما لیکلی دی او نو کتاب مې تقریبا چې یو په 18 کې چاپ کړی بیا مې په دویم ځل چاپ کو ژوند لکه رباب مې ټنګولی دی دا نوم یې طنز او مزاح دی نیم سنجیده دی او نور هم را سره د هغې نه علاوه شاعري ډېر په طرف خو ما په دویم ځل دغه کتاب چاپ کړو او بل کم دغه و خو لکه داسې معاشي حالات داسې دي چې یاره بس هغه کتاب یو خو د پښتو کتاب څوک ولي نه نو په دغه وجه باندې چې او دونه دغه زمونږ نه کېږي چې یاره مونږ نثر هم چاپ کړو مونږ شاعري کتابونه هم چاپ کړو نو بس دغه یو هم کړی و هغه هم یو ملګري و هغه په هغه باندې هم کړی و په دویم ځل بیا نوښار کې یو قاضي صاحب دی بیا په دویم ځل باندې هغه چاپ کړو نو دا هم هغوی را سره دغه کړي چې دا کتابونه ما چاپ کړي. انګار صاحب حمزه شینواري صاحب وایي چې اول خپله ژبه پس ته نورې ژبې اول خپله ژبه پس ته نورې ژبې او بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا نو حقیقت دا دی چې د پښتو د ژبې دا یو مسله ده چې خلکه پښتو ژبه نه لولي او د هغې که کتاب را هم شي نو هغه څوک اخلي نو دا یو المیه ده نو ستاسو دغه کتاب چې دی لږ ژوند لکه رباب مې ټنګولی دی دغه د شعر کتاب دی د نثر مجموعه یا تاسو سره د کتاب دپاره دغه مواد برابر دي خو ستاسو چې کوم دغه اقتصادي ستونزې دي معاشي تنګدستیا ده نو د دغې له وجې نه تاسو دغه کتاب نه دی چاپ کړی
نو د حکومت نه ستاسو څه غوښتنه شته د ځان لپاره یا د دغه کتاب لپاره؟ خو په کار دی چې حکومت د دغه لپاره هڅې وکړي او دغه کتاب د لوستونکو لاسونو ته راشي. ولې چې دغه پښتو ژبه د نثر کمی لري او په دغه کتاب باندې به څه ناسو دغه په نثر کې د پښتو ژبې چې کوم نثر دی په هغې کې به اضافه وشي. د حکومت نه څه غوښتنه لرئ؟ سنگر خان صاحب داسې چل دی چې د حکومت نه خو یو دا غوښتنه موږ کوو چې یاره په دې سکولونو کې پښتو لازمي شو نو د پښتو لوستونکي به پسې واشي. اوس د پښتو لوستونکي ډېر کم دي نو کتاب به څوک لي. نو چې کله پښتو لازمي شوه او د پښتو لیک او لوست چې دي نو هغه څوک نشي کولی. نو چې دغه شروع شو نو کتاب هم د پښتو وچلېږي. او نو اول خو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یاره په دې سکولونو کې پښتو لازمي وګرځوي. او بل لکه چېرته داسې شاعران دي چې یاره د هغوی وس نه کېږي، ډېرو سره نثر به هم پروت وي، د ډېرو سره به داسې شاعرین پرته وي، خو داسې ده چې یاره د هغوی پې وس نه رسي چې یاره هغه کتاب چاپ کړي او د خلکو مخې ته راشي. نو دغه هم د حکومت نه غوښتنه ده که چېرته د دې خلکو سره دغه وشي او دا کتابونه راشي او د پښتو ژبه صرف په شاعرانو باندې ژوندی ده. حقیقت دا دی انګار صاحب چې د پښتو ژبه همدغه شاعرانو ژوندی ساتلې ده. که تاسو کتلی وي نو د پښتو ژبه کې د انګریزۍ او د اردو د نورو ژبو دغه توري دومره راننوتي دي چې اوس یو هغه یو خوب چې مې خوبونه ورسره تللي دي او د زندګۍ نه مې خوندونه ورسره تللي دي او چې په دې پورې کنډه ووړې ده یوازې نه وه د بلا خلکو امیدونه ورسره تللي دي. او زما د چم د کونډې زویه چې به راشې که نه مور به دې وې د دعا غرونه ورسره تللي دي. او زما قاتل ته د فرار لاره معلومه نه وه، زما قاتل ته د فرار لاره معلومه نه وه او زما له خوا نه لښکرونه ورسره تللي دي. د اقبال مومند صاحب په دغه شعرونو سره ګرانو کتونکو زموږ نننۍ خپرونه سر ته رسي. اجازت درنه غواړم په بله خپرونه کې به لیدل کتل کیږي. تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم. خوشحال اوسئ، ښاد اوسئ، بریالي اوسئ.